تبارک وتعالى د طرف نه چې په مدني ژوند کې راغلي ځکه مکی ژوند کې خو تلقین د صبر حکم د جهاد نو انوړم باندې چې د جهاد مبارک راغلي دی غداړم باندې آیت کریمه دی وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونکم دا حکم د الله تبارک وتعالى طرف نه ډوم باندې آیت راغلي دی او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت تے جڑوں بنے آیت جہاد مبارک اذن للذین یقاتلون د سورۃ الحج آیت کریمہ راغلے دے خود جمهور مسلک دار دا ٹھیک تے چې د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قول نے خو چونکہ غوم پاوایلو په مدینه منوره کې آیت کریمه نازل شوه ده د دې د وجنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه وایي چې دا ډومبنه آیت د جهاد ده خود جمهور مسلک دا نه ډومبنه آیت د جهاد په اړه کې دا آیت ده او دې تور مصیبه بل آیت د آیت د سورۃ الحج دا عمر غله مکی جون کې خدا الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم د جهاد نو صحابه چې د قریش نړۍ تنگ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبي د الله پیغمبر الله ته درخواست وکړه چې بندا تنگ آمد بجنگ آمد دای به دومره تنگ شو چې قریش نه همغه غدا الله غدین عبادتونه شو کوله نو دای به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکړه د الله پیغمبر تاسو الله ته سوال کو حکم د جهاد راغی چې بس خبره یو طرف ته کیږي خو نه په مکی ژوند کې د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم د صبر او بیا دلته کې حکم الله تبارک وتعالى د جهاد تقریبا په دویم کال باندې بیا جهاد په 17 رمضان غزوه بدر شوه دي نو د الله تبارک وتعالى حکم راغی او دا هغه فریضه ده دا نه هم نمبر حکم د ابواب البر الله تبارک وتعالى نسق نقل کوي ليس البر ان تولوا کی چې موږ کوم تفسیر کړو دا هم نمبر حکم د الله تبارک وتعالى او دا سے حکم د الله تبارک وتعالى د ابن عباس رضی الله عنهما روایت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکه معظمه فتح شو نو د الله تعالی پیغمبر وی لا هجرت بعد الفتح تروس پوری هجرت د مکه معظمه نه مدینه منوره ابشی ابل ذات د لازم او فرض بلکې دا علامه ایمان او چې یو بنده دلته مکه معظمه کې ایمان راړ ایمان به قبول او په باندې حکم د مسلمان کېږي چې هغه بالکل هجرت وکړي ها چې کوم مستضعفین معذورین خلق دي نشید له د بل په قبضه کې دي د بل غلام دی غیب ظلم او ستم کوي نو بس هغه مجبور دی او بنده بیمار دی یا معذور دی یا بوډا دی هغه ورنه مستثنا دي خدا علامه او چې کله مکه معظمه فتح شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل هجرت تبادل الفتح بس ته د هجرت حکم چې کوم د مکه معظمه نه مدینه منوره ته هغه حکم الله تبارک وتعالى ختم دیګو اوس خدا دار اسلام شمه کا معظمه ہاں دا اللہ تعالی پیغمبر بھی یو سیس تر قیامت پوری دے ولیکن جہاد ونیا وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ہاں دا جہاد دا حکم دا تر قیامت پوری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دا حکم تر قیامت پوری جاری او جاری دا بخا مخاوی دور دا اللہ تعالی بلار کے بجات کیو گورے نیت للہ بکوئی چکم نیت تے کم عمل مبارک کیو کہ بتا تا اللہ تبارک و تعالی درکے نیت للہ کوئی واذا استنفرتم فانفروا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجتا سو تخفل بادشاہ مسلمان بادشاہ حکم ہوگی چفلانی دے کہ جہاد کول غواړي نو تاسو به دا غي سره ملګرتیا کوئ نو بهر حال دا ډومبنه حکم د الله تبارک وتعالى طرف نه د جهاد مبارک ډومبنه آیت دا نازل شو دي کې الله تبارک وتعالى وایي وقاتلوا او تاسو جنگ کوي فی سبیل الله فلا رضا الله تعالی کې ته چې جنگ کې نیت بدی ګوره لله نو نیت لله نه ګوره هر عمل چې ظاهرا د الله د دین د خپای کې نیت غلط دی نو الله تبارک وتعالى نه قبلې د کتاب العلم په اخیری سکیمه بخاری روایت نقل کړی دی عن ابي موسى رضی الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الجهاد في سبيل الله فان احدنا يقاتل غضبا ويقاتل حميه فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل
ابو موسی اشعری و یو سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی په لار کې jihad ستوي فی سبیل الله jihad ستوي ذکر فإن حدنا يقاتل غضبا ويقاتل حميا من کې خو بعد سړی داوی چې هغه په تعصب باندې جنگ کوي چې دا کافرو کې داس یو کسته چې دغه ته غصه دی هغه سره روانه لا صدا سے تکلیف zarar ورته رسول دی نو دی په خپل تعصب باندې دا هغه سره لګیا دی په خپل غصه باندې لګیا دی په خپل ضد باندې لګیا دی نو بشک هغه طرف ته کافر دی دی طرف ته مسلمان دی خدا نه چې دا د تعصب د پاره جنگي دا خپل عصبیت او بزد باندې جنگي آیت د جهاد فی سبیل الله ویل شي نو ابو موسی اشعری وای قال فرفع الی راسو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دې سړی ته داسې سر مبارک لګوجات کوم او سره وته دغه اوجت کې الا نو کان قائما ذکر سره ولاړ دے هغه دور پاداب داسه د مانډو شاندو خلق بو عمر الله تعالی پیغمبر پادابونه پویدل یعنی بکار خدا چې ته کینه الګ سره کوږي او صبر وکي بیا د الله پیغمبر بتانه پښتنه وکي نو بیا تاسو کو هونه دا به مانډو خلقو کیوب نه ناستو د الله پیغمبر نه تاسو کې دی ولاړو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام داسه ورته سر مبارک ور اوجت کې چې دی خو اوري او بیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل چې جهاد فی سبیل الله دا من قاتل لتكون کلمۃ الله هي العلیا فهو فی سبیل الله عز وجل دا تا چې سوی په خپل حمیت او بزد باندې اگر چې بل کافر دی دا مسلمان دی خدای د الله تعالی د رضا د پاره نه جنگي خدای په خپل حمیت او بزد باندې جنگي من قاتل لتكون کلمۃ الله هي العلیا بنده د دینیت باندې مسلمان جنگ کوي چې د الله تعالی کلمه غالب شي لا اله الا الله غالب شي دین حنیف او دین اسلام غالب شي نو چې په دینیت باندې بنده جنگيږي دا د الله تبارک وتعالى د رضا جنگ دی نو جهاد فی سبیل الله دی ته وایي نو کو بل نیت باندې جنگيږي نو ټیک ته چې جنگيږي د خلکو باندې باندې خو بدا دی ورته الله تبارک وتعالى پنځ باندې ورلسنشتا ذکر د نیت مطابق به انسان ته الله تبارک وتعالى پرد قیامت باندې جزا سزا ورکړي نو الله وی وقاتلوا او جنگ کوي تاسو فی سبیل الله پرارد الله تعالی کې مراد دا نیت لله کوا دیکھ نیت د اعلا د کلمت الله کو چې اسلام غالب شي کفر مغلوب شي او جنگ به چا سره کې الذين دا کسان سره یقاتلونکم چې دای جنگ کوي د تاسو سره ګور الله تعالی باندې حکم راولېګو الله تبارک وتعالى وای چې څوک تاسو سره جنگ کوي تاسو ور سره جنگ کوي د کافرو سره دا حکم چې الله تبارک وتعالى راولېګو نو د دین څوک مستثنا دي مستثنا د دین مفسرین لیکي زنانا بتا سنو وجنه دارنګ واړو نابالغ بتا سنو وجنه مکلف نه دي د الله تبارک وتعالى پنځ باندې د کافر سره داسې مزدور کار خلق دي چې غي خپل مزدورای نوکرای زمیدارای یار څه چګي انو دا غي سره لګیا دي تاسو ته مخامخ کیږي نه جهاد ته ناراضي جنگ ته دای په ملګرتیا کې ناراضي نو سره چې تاسو خلکو قتل کوی نو دا خلک به تاسو نه قتل کوی کم چې بوډاګان دی غي میدان ته ناراضي نو تاسو به نه قتل کوی دا هغه خلک دي چې د آیت نه بار دي حکم نه بار دي ذات نه مستثنا زګه دی تاسو سره جنگ نه کوي چې کم جنگ کوي نو ای سره به جنگ کوي بلدار لکه څنګه چې د موږ تاسو علما امامان دي خپل مذهب او د دین خدمت کوي دا سره غي پادریان او بانډان دي غي په خپل ګرځو کې ناس دي او په خپل یقین باندې اگر چې د الله پنځ کافر دي خو غي د اخرت ګټه کول غواړي دا خپل مذهب او د عقیده مطابق هغه جنگ ته نه راځي نو ګوره دا غي مذهبي خلکو سره به تاسو جنگ نه کوي لکه چې میدان ته نه راځي نو چې میدان ته نه راځي نو بیا تاسو ور سره جنگ وکړي نو دا مسله خو د نبی فقها او باسي کړه دا پادریان او دغه بامبڼان کې خلک چې دا مذهبي پیشوایان دي دا به تاسو نه قتل کوي خو که چېرې د کافرو په ملګرتیا کې دیم تور راغسته دا او تاسو ته مخامخ نو پته دا ولګي د فقها وای دا به ګور بیا تاسو قتل کوي اگر چې دا مذهبي پیشوا دی مشر دی
انو چې دا په اشارات باندې کار کیږي دا خبره منل شي یا هم تور راغسته انو بیا ور سره تاسو خود جنگ کوئی د دې نه کسانو تل چې کم مخ تاسو سن را دي خار کا زنانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم خلق تمخ کې دا هدایت چې یو امیر به لګو وفد به لګو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هدایت ورکړو او دارنګ خلفای راشدین به عمر کول دی ابن عمر روایت ته کتاب الجهاد والسیر کې امام بخاری نقل کړی دی ان ابن عمر رضی الله عنهما قال وجدت امراه مقتوله في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان چته په یو جهاد کې داسې وشو چې یو زنانه په ګمړه پرتا و د کافرو په طرف کې د مؤمنانو د لاس نمړه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر شدی ابن عمر حدیث ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې لکو زنانه تاسو مو وجه نه دارنګ نه بالغ کال کام یو کو دي نه کوي دغه خو واړو وجه نه نو دا وګوره تاسو بچ کوي یا د انور چې تاسو تما کوم ذکر کړو د دې سره تاسو جنگ جدا الله کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه یزید ابن ابی سفیان د شام طرف ته د جهاد د پاره لګي برابر دا هدایت ورته ولګل الګ تاسو زنانه بن قتل کوئی تاسو برابر خلق نه قتل کوئی دغه کافرو چې کوم مذهبي پیشوایان دي نو هغه سره به تاسو جنگ او جدال دا به تاسو نه کوي غیب تاسو بچ کوي کوم خلک چې دای سره خپل مزدوري کوي دا مالدار دي غریب خلک دي چې دار دي پار دین دي نو هغه تاسو مخه له غندره دي هغه خپل مزدورو تنخواه وغي سره کار دي انو هغه ته وګه تاسو بیا سن وای هو چې کوم تاسو ته مخامخ راغلي دي اگر چې او پادری دي دا غیغه مذهبي پیشوا دي استاد مخه تراغلي نو بیا خو به خود ور سره جنگ کوی ځکه الله وی الذين يقاتلونكم چې تاسو سره سوق جنگ کوي نو تاسو سره کوی نو د جنگ د کولو نه مراد هم دغه چې تاسو مخامخ دي نو د دې نه چې دا کوم مستثنا شودا ورنه وته وقاتلوا او جنگ کوي الله وی فی سبیل الله فلا رد الله تعالی کی الذين خدا کافر سره یقاتلونکم چې دای جنگ کوي د تاسو سره نو زنانا نابالغ وغیرہ ته مستثنا شو دویم حکم الله پاک د دې د تاکید د پاره کوي ولا تعتدوا تاسو تجاوز مکوئ دا د اعتدا نه صيغه د نهي ده اعتدا دیتا وای تجاوز دیتا وای چې کوم خلق الله منع کوي دای سره جنگ مو کوئی نو غي سره بجنگ نه کوئی نو دغه زنانا یا دا قسم خلق چې دا پادریان مادریان دي دا غي مذهبي پیشوایان دي یا خاص کرنا بالغ دي ولا تعتدوا تجاوز مو کوئی مفسرین وای د لا تعتدوا معنا نه دا چې دا کوم مستثنا شو چې دای ونه قتل کوئی دای ونه وای نه نو ګوره کاغی تاسو وجل نو تاسو جرم کو تاسو ګناه وکړه الله تبارک وتعالى د حکم نتیر شوی نو کافرون دی ګوره ظلم الله تبارک وتعالى اجازه نه ورکړي چې هغه تاسو سره جنگ نه کوي او بلکې دا نابالغ اولاد دا خود مکلف دارنګ زنانه چې کوم دي نو دا خود ضعیف صرف دي انو دا یا شګم مزدورکار وغیرہ خلق دي تاسو مخه ته ناراضي نو کو تاسو وکړو نو ګوره تاسو به تجاوز کوي دا الله باندې جرم دی نو دا د دې تاکید دی ولا تعتدوا تاسو تجاوز مکوئ د حد مت یریږي دا الله تعالی طرف نه چې کوم حکم دی دغه تابعداري کوي مخکې الله ذکر کوي ان الله بشک الله تعالی چې لا يحب الله محبت نه کوي نه خو هي المعتدين تجاوز کوونکی ګوره په کافر باندې کو ظلم کوي نو د الله تبارک وتعالى نه ده اگر چې دي کافران د الله تبارک وتعالى دشمنان دي خو نه چې استامخه ته ګمراغلي دي نو ستا خو د جنگ د الله د طرف نه چوکم دینو دا غي سره د سیوا او سره ستاسو کار دی مخکوم الله تبارک وتعالى د دې په باره کې حکم کوي حکم دا ده نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو پشپغم کال د هجرت باندې نیتو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب لیدلې ده د الله پیغمبر خوب وور قدرتی بس دا جوش او دا عشق په ړونو کې را بیدار شو چې نبی علیہ السلام ان شاء الله خوب لیدلې ده دا الله تعالی رښتیا کوي 1400 صحابه د دامیا شو ذی قیدا وسومنا محرم میا دا چې کوم حرامي میاشت لري درې انو بدی ګړو منه ذی قیدا بیا ذل حج دا وربسی بیا درې محرم دی غرجب بیا ځان لري انو دا په دغه درو متواتر میاشت ګړو منه میاشت دا اوس چې کوم شروع د دې ذی قیدا وي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوب
ولید د الله د پیغمبر هم یو قسم له شوق راغی او صحابه چې د الله د پیغمبر نه واوریدل وی دا عمره به موږ ان شاء الله نصیب شي هغه د حرم د لیدو د بیت الله د لیدو د یو شوق او مینه محبت را پیدا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بهر حال 1400 صحابه تیار شو د حج د پاره د عمره د پاره روان شو او چې د عمره د پاره روان شو نو ځان سره سګړي بيدي او سزناور بوتلی دي ځکه الله مګه کچاره تا د حج نیت کو خدا نه خدای مګه نیمه بادشاہ بیماری رااله په مخ کې باندې نه پری دي ځکه بیماری رااله کدا کسان په مخ کې دي هلته بیماری خوريږي بهر هر سمانه راغی انوار سمانه چې دن وغراغه انو تبه د احرام نه ال خلاصيږي چې ته ذبح او کې تبه د قربانيو کې او زموږ بریز باندې شرط دار چې دا په زمينه هل کې نه کې په زمينه حرم کې به کې انو بهر حال دینا سره زناور غست دي حدیبیه نو مې تراو رسیدل د دې بعد یې سه په زمينه هل کې دي زموږ مذهب دا او بعد یې سه په زمينه حرم کې دا الته کې چې قریش خبر شو چې مؤمنان دې طرف ته سخت دښمنی هم ده او دې طرف ته دای دا غي کور ته وردن نگیږي خار ته وردن نگیږي انو بد دا شوق راغلی او موږ عبادت لراغلی یو موږ د جنگ سره سوې مداغه جنگ بیا په بل ځایږي مخالفت وغیرہ بدینیت راغلی چې موږ عمره وکړو نو چې خبر شون وغي د دای دغه وکم چې تاسو باندې راځي مخې ته فوج راغی لوی کات ته بهر حال اخیری کې نیبري غدل پاغلس شروط باندې فیصله شوی دا صلح او شوا او داغي رجع اخیری کې درې صورتونو تکیږي نو پلس شروط باندې دا وشوا او پلس شروط کې بس صلح دا کم از کم سکه البته سو نو کوی عمره کتا سو کړه دا زمونږ د پاره تهان دې زمونږ د پاره خلق به وي وګوره دې په لاره نبی عليه السلام مؤمنانو سره دښمنی کوي او هغه دا غده وګوره په دې حالت کې وردن نشو برابر امني امانت ته واپس لاړو عمره وکړه نو دا ور کیوم یو شرط چې سکه باندې کیږي نو بهشکه چې خوب د نبی عليه السلام رښتینه وګوره تعین خدا الله تبارک وتعالى د طرف نه نشته خوب برشتیا کیږي خود خوب رشتیا کېدل پاینده کال کې رضا سکال شپږم کال د هجرت بس صلح او شو دای بس قربانه وکړي واپس رااله چې واپس رااله بل کال شوم کال د هجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو پر اوس غنی ملګری بیا تیار شي صلح شوه دا او صلح په دې باندې شوه دا چې سکال نو بل کال ته ان شاء الله هم په دې میاش کې تاسو راشي خو صرف درې ورځې شپې سټه بتا سو مکه معظمه کې کوي بیا بتا سو واپس ځي نو درې ورځې شپې دی برابر بیا په بل کال باندې راغلي دي امني امانت بس عمره کړي دا درې ورځې برابر شوی دي علي شه ته قریش رااله کاکا زوی ته وای نبی علیہ السلام یادو چې بس درې ورځې درې شپې برابر شو بواده برابر شو نو ستدي کنه نو الله پیغمبر بار حالو کړه خدا نه چې په کافر باندې وې سید بار دے مصالحت شوه دے جوړ شوه دے خدای چې دې طرف تزي نور سره یره داوا د کافر معنی د معاهده او د وعده غاټي سر د رسول سید بار دي الله مکه کچری دای موږ سره جنگ کوي نو یو خو زمين حرم دی نو په زمين حرم کې خوشم نه دی کول پکار جنگ دویم نمبر دار چې د زمين عالم نه علاوه د میاشت حرام د دې زدا میاشت زی قاعده په میاشتو کې دا چلا تر دغه پوره بدی کې جنگ او جدال دا منع دي چې څنګه د جاهلیت په زمانه کې غي من کړو په وایلو د اسلام کې ومنو انو د میاشم د عزت ته دی کې جنگ حرام دي زمين حرم ته د جنگ په حرام دي او دې طرف ته د کافر په واده وسو کې اعتبار کوي رکو غي په مونږ بلو سکي نو توري خو به بهر حال دای د ځان سره وړي او به چې ته ګرځېدې نو به توري ګرځېدې نه وسله به وړي خو هغه صلح کې دا شت کې خود شي او توره به کولاو نه دا به پتی کې بندي نو دا خود خپل نان دی حفاظت د پاره به وړي نو دای سره دایره و چې یره کچري مونږه تاغي مخ تراله او مونږ نه پری دی او د سره تندر ده نو چې بیا بسکو نو دا الله تعالی د طرف نه حکم راغی کاغی تاسو سره جنگ کوي اگر چې زمين حرم دی ای تاسو سره جنگ کوي اگر چې میاج دی عزت نو تاسو عمر سره جنگ کوي نو دا الله د طرف نه دا حکم راغی وقتلوهم دای سره دایره وا وقتلوهم مؤمنانو تاسو وجنه دا
کافر حیثو پاغدای کې ثقفتموهم چې تاسو وینئ دی چې تاسو سره جنگ کوي کنه کوي نو صلح شوی د امنی امانت لاړ شي امنی امانت برا شي هغه خپل عمره عبادت تاسو ترته ورسو خو کنه شری دی او صلح شوی نه بیا هم کافر دی په صلح ادبار نشته خودی په بل طرف ته یره زمین حرم نه دی کې خو جنگ نه دی پکار میاشت ده عزت نه دی پکار د الله د طرف نو کوم راغی کچری دی تاسو ته مخه ترادی تاسو سره جنگ او جدال کوي وسلی خو به بهر تاسو سره تاسو یو وجل شي و خشورو به تاسو نه کوي یو دفاعي جنگ دی یو ابتدایي جنگ دی اقدامی جنگ دی اقدامی او ابتدائی جنگ دار چې ته حمله کې مسلمان حمله کوي او دفاعي جنگ دار مسلمان د بځای باندې مامون محفوظ په خپل خار کې د خپل کار او کسب کوي کافر نه پرې دی هغه په حمله کوي نو چې کافر حمله کوي نو ته به ځان نه خو دفاع کوي کنه د ځان حفاظت بګي انو الله د طرف نه حکم دار چې بیا تاسو کوي خو څه بنو کو ابتدا بنو کوي او چې نه هغه شروع کړو بیا کوي تاسو نه ګناګار وقتلوم تاسو وجنی دا کافر حیثو باغدای کی سقفتموم چې تاسو مومایده بیا به تاسو دې تنه ګورئ چې دا زمین حرم دی دې ته به تاسو نو ګورئ چې دا میاشت د عزت ته الله مګه چې تا باندې سوګلو سکه عمله کوي نو ته به ځان دفاع وکې کنه ځکه ستاد خپل مال حفاظت پتا باندې فرض دی ستاد جان حفاظت پتا باندې فرض دی ستاد بچو دفاع حفاظت پتا باندې فرض دی نو الله مکه څوک پتا باندې بلو سکای تا ته نقصان درکې ان بیا ته هغه باندې ورمخکېږي هغه مرشه دا هغه وینه توي دا او کتا ته نقصان در رسینو ته د خپل ځان دفاع کینو دا الله تبارک وتعالى بنی باندې بتا ته الله ثواب درکې کتا ته نقصان یا سم ملاويږي جو شروع هغه کوي نو جرم پاغی دي دا ابو هريره حدیث رضی الله عنه صحیح مسلم کی امام مسلم نقل کړی دی عن نبی هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المستبان على ما قال فعل البادي ما لم يعتدل والدوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای مستبان مستبر شکندل کوونکو تا یو دو کسان یو بل تکندل کوي یو کندل وکړل هغه یو کو دوم وته یو کاندل وکړو هغه دوا وکړو دوم وته دوا کاندل وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای المستبان علی ما قال فعل البادي دو کسانو یو بل تکندل وکړل خدا ګناه پچا دی خلی پوچه خلق نه ده پکار د خلی نسبه خبره لعن او تعالی کاندل استل خو نه دی پکار کم کس چې شروع کړی دا د دې دواړو ګناه پاغه باندې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مستبان علی ما قال فعل الباد کم کس چې ړومبنه کاندل کړی دی ړومبنه شروع کړی دا او هغه کاندل کړل دته خپل بدل واغ دیته خو قصاص ویل شي دا خو شریعت ته حق درکړی خو تجاوز باندې کې سن چې هغه یو کاندل کړو تا ورته دوه وکړو نو چې تا دوه کړو نو استاد عالم شو هغه مظلوم شنه دا یو کاندل له بدل خلاصي دل په یو کاندل هغه دوه وکړو ته دوه وکړو د دې دوړو ګناه الله تبارک وتعالى پیغمبر فرمای دا په بادي باندې شړو باندې کاندل کړی دي خو ګوره مالم یا تدل مظلوم دا کم کس چې مظلوم دی دته کندل شو د خپل بدل لري کچری د تجاوز ونکو دیو کندل په بدله کې دوه کندل ونکړو انو چې دوی نه کړی او برابر سرابر بدل واغسته په د باندې ګنا نشته زکه دا دې چې کوي خو دې د بدر دی کوي نه دی په کار دلو خپلته کې ګنا د دوړو صدا په غړو منی کستا نو تاسو به ابتدا نه کوي اقدامي و اقدام په جنگ باندې باندې کوي او کاغی تاسو د مخې ته شنو بیا ور سره تاسو کوي جرم د دې زمینی حرم د دې میاشت د عزت دا بیا پاغی دی د دوړو طرفونو جرم هغه ذکر چې شروع کړی دا او د خپل جان او د مال او د بچو حفاظت د عزت حفاظت دا په انسان باندې فرض دی چې دا وتکي نو الله وی وقتلوهم او تاسو وجنی دا کافران حيث هر چرتا سقفتم چې تاسو مومایدای
دای چې کوم ځای کې تاسو ته بیا میلاویږي چې تاسو د مخامخ شو نه مو پریږدي نو بیا پکې دا موکو چې دا حرم دی او که دا د بین الا بیا خیر دی یا دا کومه میاشت نه بیا کولی شئ واخرجوهم او که تاسو وسرسي نو وباسئ تاسو د قریش اهل مکه من حیث دا غذینا اخرجوکم چې ایستلي یې تاسو دا خو به ډېره ښه شي الله دې نه کړي که دی اقدام وکړو دی شروع وکړه انو تاسو ته د الله د طرف نه حکم دا د خپل بدل غستی شئ د مال او د جان حفاظت به کوئ بیا تر دې پورې که چېرې تاسو دی د مکې معظمې نه ایستی شئ نو مې وباسئ ځکه پرون دی تاسو دلته نه مهاجرینو ایستي یئ که نه نو دی خو دومره لوی ظلم کړی دی چې خپل وطن هم تاسو نه پاتې کړی دی خپل کورونه تاسو نه پاتې کړي دي نو لهذا الله تعالی وایي که تاسو ایستی شئ نو هم تاسو ته اجازت دی ولې پرون تاسو ایستی بدل به ترې نه والی وقتلوهم وجنئ تاسو دا کافر قریش حیث بار دی کې ثقفتموهم چې دی مومئ تاسو واخرجوهم او وباسئ دا اهل قریش اهل مکه من حیث دا غذاینا چې مکه معظمه د زمین حرم دی اخرجوکم چې ایستلي یئ تاسو تر دې پورې که دلته نه ایستی شئ نو وباسئ لپې مو کوئ د مؤمنانو پړه کې دا غلغله هم پرته وه چې یاره موږ به کم معظمه کیو خو موږ به غوښته چې د جنګ وکړو شي خو د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم د جنګ نو اگر چې دا کافر دي خو د الله تبارک وتعالی د طرف نه نو کیدای شي اوس هم هغه حکم د الله تبارک وتعالی د طرف نه جاری نو الله تعالی د هغې مبارک وایي والفتنة او د فتنې نه مراد کفر دی او بیا په مسلمانانو باندې ظلم او ستم دی چې د خپل وطن نه ایستي تر دې پورې چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یې هجرت ته تیار کړی دی نو یو قتل له او دویم نمبر کفر دی دا قتل او بیا په مسلمان باندې ظلم داوی د قتل نه زیات ګناه دی ستاسو دا دور نه دی نو تاسو یې وجلی شئ والفتنة او کفر چې دی دلته د فتنې نه مراد کفر دی کفر چې دی اشد دا ډېر لوی ګناه دی من القتل د قتل نه یو تی قتل کې نو یو قتل له او دویم نمبر کفر دی او په کفر سره دا غي غلبه ده نو تر اوسه پورې ظلم او ستم په تاسو باندې هم شروع دی د خپل وطن نه هم شړلی نو دا کفر چې سره د نورو لوازماتو نشو داوی د قتل نه د الله پنځ ډیر لوی جرم دی که تاسو یې استه شئ انو بالکل تاسو به بعد نیله مکوئ وی باسئ او مخک ولا تقاتلون تاسو جنگ مکوئ د دای سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام سره په مسجد حرام کې د بیت الله نه چاپیر سلور او اطراف ته جمعه دیږي ته مسجد حرام ویل شي ولا تقاتلوهم تاسو جنگ مکوئ د کافر سره عند المسجد الحرام په مسجد حرام کې خود مسجد حرام نه مراد صرف مسجد حرام نه ټول حرم محترم دی حرم چې څومره د چې دای کو حدود دي او زمین هلی جدا کړه دی او زمین حرم جدا دی انو د مسجد حرام نه مفسرین وای دا ټول مراد ده ځکه دا سيزونه په ټول حرم کې غنوي نو ذکر د مسجد حرام ده ځکه د روان مسجد حرام ته دی بیت الله ته دی او مراد ته زمین حرم دی ولا تقاتلون تاسو ګور جنگ وګوي د دای سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام سره نه په زمین حرم کې خو حتا تر دې پوری قاتلکم چې د جنگ کوي تاسو سره فی بده کې کاغی دا سره جنگ نه کوي نو ګوروي تاسو چې د شورو د جنگ نه کوي کاغی بیا د سره جنگ کوي ان تاسو مجبوری ده نو د الله پني د غي ګناګار دي تاسو نه ګناګار حتا قاتلوکم چې غي تور را واغسته او تاسو ته اړ جوړي تاسو نه پری دي زمين حرم ته یا ظلم زیاته در باندې کوي بیا تاسو نه ګناګار ګنا پای دي الله وای فین قاتلوکم نو کو چری دی جنگ کوي د تاسو سره اگر چې په زمين حرم کې دی الله مکا نفقت تلوم تاسو وجنی بیا دی چې دای تور را واغسته تاسو سره جنگ کوي بیا په مخ کې کېږي تاسو بیا د مين حرم ته وګورئ د کدو دواړو ګناه پاغی دی الله وای کذالک دارک جزاء الکافرین دا سزا د کافرانو ته الله تبارک وتعالى دا سزا ورکړي چې هغه تابان ابلیس کوي هغه د سره جنگ کوي بیا په مخ کې کېږي چې قتل کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الله مردگان مومنانو بخي قبور دنو نډکی تیری د قبرونو پرناګانو سره پروردگار ته بدل کی د موږ دی ملګرو کی د موږ دی پکورنو کی عام مومنانو کی یسوع بیماران دی الله صحت عافیت ورکي شفا کامل عاجل ورته ورکي اسباب د صحت کامله د شفا کامله ټول بیمارانو ته ک بیماری قابل دی علاج دی کني د خداوند کریم ورته صحت عافیت نصیب کی جائز مرادونه نیمګړی اګاری زموږ ملګرو د ټول مومنانو برابر کی بیا اولاد او اولاد نیک او صالح ورکي کناینا اولاد کمی مخصوصه نیک صالح ناینا اولاد سره زمونږ د ټولو ملګرو دیری او کورونه پروردگار پاینده نارینه اولاد سره تا آباد پروردگار او دري پرون یو کس راغلی او هغه خود ضرور ولای خبرې وي د کمیدیاتي خبرې وي او کله کله چې پلار لاړ شي یا په خپل کې درونو شراکت دي انو چې سید دی یو په قبضه کې نو بیا په کې د انو رونو اړو منی نه دلته کې بیا کوي نو جوړ راو جوړو انو هغه ته په خاص دوا او کوي یا الله پاک دا غي تقسیم په خپل کې دا غي کمې زیاتې استل په خپل کې خداوند کریم په خیر طریقې سره وګي د خیر په نظر سره ورته وګوري چې کوم څه کس په سخت نه مني پروردگار اړي خداوند کریم خیر طرف تمایل لګي پړ کې نرمي راولي اخرت طرف ته لغونی کې دیان او خیال پروردگار پیدا کی دارنګ د هر چا په کورنۍ کې په تربور ولای کې په زولای کې په ګلی کې سروان ایمانی د خداوند کریم په دوستو سره بدل کې مؤمنان په خپل کې متحد متفق کې دی یو کور خلق متفق متحد یا الله باران په خیر د قدر د حاجتو کې د خیرونو نډک باران بيد افات وبلیاتنا باران د خیر نبی علیہ السلام مبي اللهم صيبا نافعا یا الله پاک مور باران نافع فائدہ من په منګه وره د خیرونو نډک باران په منګو کې د برکاتو نډک باران خداوند کریم چې څومره مناسب دی او کوم علاقو کې خاص کر زمونږ علاقه کې داسې نور علاقو کې په کار د پروردگار ته وره صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک وای خدای ته راضي شي او بکر څنګه خیر دعاګانو کې میادو یار او کنا خولي ځای کې خاصم په دعاګانو کې یادو الله دې خوشاله ساته یار